نن عزتمندو د حکومت نومې شی موږ ته نه ښکاري، نه د پالیسو په شکل کې موږ ته ښکاري او نه د امن و امان په شکل کې موږ ته ښکاري. د جنوبي اضلاع خلک او د ملکنډ ډیویژن خلک د دهشتګردو فرهام کرم باندې پرېښودلي شوي دي. په جنوبي اضلاع کې د غرمې د 2 بجو نه پس ته د بل چا حکومتي او د سحر د 10 نه د 2 پورې چې دی هغه د دې موجوده حکومت دی. که موږ وګورو په تیر کال کې 670 دهشتګردۍ واقعات وشو. 670 دا بیا یو ځله دغه 2007 او 8 ریکارډ ته دا خبر رسي. دا تقریبا د میاشتې 250 واقعات جوړیږي او د ورځې 2 واقعات جوړیږي. مونږ دا تپوس کوو چې آیا دا د دې صوبایي حکومت ذمہواري نه جوړیږي چې دې خلکو له تحفظ ورکړي. دا پښتنو چې دا کومه وینه تویږي آیا دا هیڅ معنی نه لري؟ دا روزانه په بنیاد باندې چې زمونږ د خلکو وینه تویږي، روزانه په بنیاد باندې زمونږ د پولیس وینه تویږي، روزانه په بنیاد باندې زمونږ د میندو خویندو وینه تویږي، دا هیڅ معنی نه لري. بل خواته چې وګورو نو صوبایي حکومت په دې 10 میاشتو کې د صوبایي وسایل صرف دې لپاره استعمال کړل چې په اسلام آباد کې احتجاجونه وکړي. دې ځینې خلک بوتلل او هلته کې لاړ شي، هلته حمله وکړي، قیادت ته بیا راوتښتي او غریبانان ورکران چې دی هغه بې اسره په اسلام آباد کې پرېږدي. دا د کوم ځای انصاف دی؟ یو طرف ته زمونږ وسایل هم استعمالیږي، بل خواته زمونږ خلک هم چې دی هغه هم استعمالیږي لګیا دي او د پښتنو کم تشخص چې دی هغې باندې مسر پروزي، ځکه چې هلته کې پنجاب کې او نور ځایونو کې خلک وایي چې یاره دا پښتانه چې دي دا جذباتي خلک دي او دوی بس دې جنګ جګړې ته او دې جذباتو ته خوشحالیږي او نور هغه لحاظ سره څه زمونږ طرف ته توجه نه دغه کېږي. دې باندې هم سوچ کول پکار دي چې یو طرف ته پنجاب کې روزانه په بنیاد باندې ترقي کېږي لګیا ده، بل خواته زمونږ صوبې کې ورځ تر ورځه حالات خرابېږي لګیا دي. تپوس کوو چې د دهشتګردۍ کې خو زمونږ چې رونه شهیدان شي نو د هغوی د وینې قیمت خو ډېر لګول کېږي، خو د دوی په احتجاج کې مونږ هغې ته هم غلط وایو چې که څوک شهید کړی شي، خو که هغې کې څوک شهید شي نو هغوی ته خو 1 کروڑ روپۍ میلاویږي او په دهشتګردۍ په واقعاتو کې چې خلک شهیدان شي نو د هغوی د وینې قیمت ډېر کم لګولی کېږي. آیا دا انصاف دی؟ تاسو ته تپوس کوم، دا تاسو ته انصاف ښکاري؟ عزتمندو تاسو په خپله راته ووایه کرپشن کې اضافه شوې ده او که نه؟ نوکرۍ خرڅولی کېږي او که نه؟ پوسټینګ ټرانسفر کې پیسې اخیستلې کېږي او که نه؟ تاسو مطمئن نه دې حالاتو نه؟ د دې پښتنو څه قصور دی؟ دا پښتانه به د چا نه د خپل حق تپوس کوي؟ تاسو ته پکار دی چې خپل خرچې خپل اخراجات کم کړئ او دې غریبانانو باندې نور بوج وانه چوئ. دغې ته موږ بلکل تیار نه یو.